الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون لقد أخذنا ميثاقا دي آیات مخکې سره بداله چې الله تعالی ویلا يهوديانو دا الله تعالی مخې ته هیڅ مرتبه نشته تر څو پورې چې تورات او انجیل قائم نه کی او قرآن قائم نه کی نو دی ویل موږ خو تورات او انجیل قائم کړی د ایمان او عمل صالح لرو الله تعالی باغی باندې رد کړي چې لقد اخذنا بتحقیق ساغست ومونږه میثاق بني اسرائیل کلک وعده بني اسرائیلونه په تورات کې هغه مخکې په سورۃ بقره کې تیر شوی ده چې لا تعبدون الا الله الله نه علاوه بل چا بندګي نه کوئ د مور پلار سره احسان کوئ مونځ به قایموئ زکات به ورکوئ وقولوا للناس حسنا خلقو ته به امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوئ نو لقد اخذنا بتحقیق ساغستې ومونږه میثاقا کلک وعده بني اسرائیل د بني اسرائیلونه وارسلنا او لېږلي ومونږه الیهم دی بني اسرائیلو ته رسولا ډېر پیغمبران د دغې وعدې د یاد دهانۍ دپاره چې د الله سم وعده کړله ای بني اسرائیلو اوس یې پوره کړه کلما هر کله جاءهم چې راغی دیو ته رسولا پیغمبر بما د هغه احکامو سره لا تهوى انفسهم چې نه خوښوله نفسونو د دیو نو چې چلې وکړو فریقا کذبوا یوه ډله د پیغمبرانو هغې ته نسبت د دروغو و فریقا یقتلون او یوه ډله د پیغمبرانو هغه وژني نو مقصد دا دی چې تاسو د الله وعده ماته کړله تورات او انجیل هم قایم کړی نه دی بله مسله پکې دا ده چې ګوره پیغمبران هغه خبرې م راوړي چې هغه د خلکو نفسونه نه خوښوي ځینې خلک وایي ټولې هغه خبرې کوه چې خلک یې خوښوي او داسې خبرې مه کوه چې هغه خلک نه خوښوي نو پیغمبرانو د هغه خبرې کولې چې د خلکو نفسونه نه خوښولي نو ډېرې خبرې به د دین نیسي چې ستا نفس به یې خوښوي هغه به هم کوي او ډېرې خبرې به نیسي چې هغه به د خلکو نفس نه خوښوي خو انبیا او د انبیاو امتیان علماء کرام هغه بیانوي خیر دی که هغه د خلکو نفسونه نه خوښوي نو فریقا کذبوا یوه ډله د پیغمبرانو دی او د هغې تکذیب وکړو تکذیب معنی دا ده چې نسبت د دروغ یې ورته تاسو دروغ وایئ وفریقا یقتلون او یوه ډله د پیغمبرانو یقتلون دی ووجني دا د مضارع صیغه ده معنی دا ده چې ډېرې وجل هم دي او اوس د نبي علیه السلام د قتل اراده هم لري په مدینه منوره کې وحسبوا او دیو ګمان وکړو الله تکون فتنه چې په دیو باندې بس امتحان او عذاب د الله نه راځي دیو چې پیغمبرانو وجل او پیغمبرانو تکذیب یې کوو نو ګمان یې دا و چې په دیو باندې به د الله د طرف نه څه عذاب نه دا ګمان یې ولي و یو خو دا ده چې د دیو په ذهنونو کې دا خبره ناسته ده اوسه پورې د دیو په ذهنونو کې دا خبره ده چې نحن ابناء الله واحباؤه مونږ د الله تعالی بچي یو د بچي په شان راسه الله محبت کوي واحباؤه او د الله تعالی زموږ سره محبت کوي د یهودیانو د اوسه پورې دا عقیده ده او هغوی وایي اصل انسانان په مخ د ځمکه باندې دا یهودیان او دا نور چې دي داسې حیوان نما انسانان زموږ د خدمت دپاره پیدا دي نو دیو دا خیال و چې موږ د الله تعالی خوښ یو نو موږ له عذاب نه راکوي او دویمه وجه دا ده چې کله دیو انبیا وجله
نو الله تعالی خو سیده چاله سزا نه ورکوي الله تعالی ولا مهلت ورکو دیو د دغه مهلت نه دا پیدا واغس نه اذا دیو دا خیال شو غني مونږه ښه کار کوو الله تعالی را دسنه په ګناه باندې الله تعالی فورن چاله سزا نه ورکوي دا غي وجه دا ده چې الله تعالی خلق له سیده سزا ورکوي نو بیا به امتحان ختم شي یو سړی موږ نه کوي او الله تعالی سیده خپل ماتي نو بیا خو امتحان ختم شو دا خو جبر شو الله تعالی جبر نه کوي اگر چې دا وس دور چې دی بدی کې ټول جبر یو خبره بستا په ذهن کې درننه باسي په زور باندې د میډیا په ذریعہ باندې د ټلیفون په ذریعہ باندې یو خبره ورته سم په یاد لري ستا په خوخه نه دا زمانه د جبر زبان ده انسان بالکل آزاد نه دی ور او الله تعالی د انسان ازادي نه ختمي که څوک موږ پریدي الله تعالی ول سیده سزا نه ورکوي ولی بیا به امتحان ختم شي بیا به هر سړی منځ ته را روان نو احکام دو قسم دي یو احکام شرعیه دي دا غي لحاظ چې څوک ونه کوي نو په دنیا کې الله دې فورن سزا نه ورکوي او احکام تکوینی چې دي د تکوین چې کوم احکام دي نو کاغه دې پرې خو نو سزا یې سیده ملایوي مثال په تور باندې یو سړی سمندر د دې ورشي نو ډوبای کشته یې براخه نو کمل د چې احکام تکوینی دي ال دې سزا فورن ملایوي او احکام شرعیو کې سزا فورن نه ملایوي ډېر خلک د دین استغلط پیدا وایي زه جوړ الله تعالی ما نه یا ما سره خاص محبت دی نو په عمود وړاندې شو وسمو او کانه شو د څه شي نه د حق ثم تاب الله عليهم بیا الله تعالی را وګرځېدو په دیو باندې دیو چې د پیغمبر مخالفت وکړ او صلی الله علیه مهلت ورکو بل پیغمبر راولې بیا دی وړاندې کانه شو او خپل کردار بیرته را واپس الله تعالی ولې یو بل مقور کړ ثم عمو وسمو بیا وړاندې شو کانه شو د حق ته وې چې وړاندې دی حق نه او ته وې چې کانه دی حق نه وره کثیر منهم ډیر کسان دي والله والله چې بصیر لدن کې دی بما عمل يعملون چې دیو کوم عمل کوي دا زجر او زور نه ده ته چې دا سکه او دا ستا کوم کردار او کرتوت دي الله دې نه ګوري نو دا والله یا بصیر بما يعملون معنی د زور نه او خلک وایي کنه بچی دی خپلار دی بچی ته وایي کوه دې نه الله وایي ته چې دا سکه زنه نه خبرې دا څه چې وې دا کاستا کوم کردار نه ضرورت د سزا ملوش دي کې زجر اوس بیا خبره بیرته راځي چې نبی علیہ السلام ته الله تعالی ویل بلغ تبلیغ وکړه نو اولنۍ مسله هغه چې يهوديانو ته دا مسله وشو چې يهوديانو تاسو په حیثیت ال جوړیږي چې تورات قائم کړي او دې په نسل باندې تاسو تصور روانه شي دویمه مسله دا د عقیدې مسله او د بیان کې عیسایانو ته چې لقد كفر الذين بتحقيق سکافران شو دي هغه کسان قالو چې وایي ان الله بشک الله چې هو المسيح دا هو مسیح او عیسی زوی د مریم په دې کې یو ډول واغې بدا ویل د عیسی علی السلام د بعضی کارونه چې ونه دا خو خارق العادت د عادت نه خلاف لکه مثال په تور باندې مړ را ژوندې کول یا د برګي مرز وال روح ول ړون مورزاجي ړون باندې الله سره خور د الله په حکم اوروش نو بعضی سادهګانو د دین ویل شي دا جوړ خدای دا کارونه انسان نشي کولای اول مصیبت په دغه زمانه کې دا و چې عیسی علی السلام په کومه زمانه کې فلسطین ته راغلی نو په دغه زمانه کې د روم قبضه و په فلسطین باندې دا ټایټس چې وته وي روم وال اټلی وال دیو په روم باندې په فلسطین قبضه کړو نو عیسی علی السلام چې کوم ټیم کې پیغمبرونو د فلسطین خلکو مو خوشاته ودا فوجان موجان نو دیو به عیسی علی السلام د ارسلی ده نو دې په روم کې هم بحث کېدو په اټلی کې چې هغه عیسی علی السلام دې کارونه کوي د عیسی علی السلام د مرګ نه 300 کال پس
بیا قسطنطین چې بادشاه و د روم قیصر روم چې دی هغه بیا عیسایت قبول کړو د هغې اصل وجه دا و چې دوی دغلته پاتې شوي او بیا ټول روم چې دی نو کیتولیک چرچ او روم یو لویه دغه شروع شو د عیسی علیه السلام مذهب چې دی په دنیا کې خور شو نو دیو به ویلې چې د عیسی علیه السلام چې څه کړي دا خدای راننوتی دی او په د عیسی علیه السلام کې حلول کړی دی نو خدای چې دی دغه عیسی د یو عقیده ده وقال المسیح او مسیح علیه السلام ویلو عیسی یا بني اسرائیل ای د بني اسرائیل اعبدوا الله د الله بندګي وکړئ ربي چې رب زما دی او ربکم او رب ستاسو دی نو دی ویلو چې عیسی خدای چې دی په عیسی کې ننوتی دی نعوذ بالله نو د عیسی علیه السلام بندګي د الله بندګي ده نو جواب وشو چې عیسی علیه السلام خو په خپله دقه ویلي چې اعبدوا الله ربي او ربکم د الله عبادت کوئ زما او ستا رب دی انه یقینا شان دا نظام د عیسی علیه السلام خبره ده من یشرک بالله چا چې شریک جوړ کړو د الله سره یعنې زه شریک کړم د الله سره فقد حرم الله علیه الجنة الله به جنت حرام کړی دی ومأواه النار او ټکانې اور دی دا عقیده هم پرېږدئ د اوسه پورې د دیو دا عقیده وما للظالمین او نشته ظالمانو لره من انصار هېڅوک د مددګارانو نه ظالمانو نه مراد مشرکان دي چې څوک عیسی علیه السلام د خدای وایي دا لوی ظالم انسان دی دریمه مسله دا ده چې بله ډله ده په هغې کې هغوی به داسې ویله د اولنۍ ډلې خو به دا ویله چې الله تعالی چې دی هغه په عیسی علیه السلام کې ننوتی دی نو اوس داسې کارونه کوي نو د عیسی عبادت د خدای عبادت دی دا یوه ډله وه دویمه ډله دا وه چې هغې به دا ویله اوس چې کومه مشهور عیسایان دي د هغوی دا دویمه عقیده ده چې خدایان درې دي دیو ته ټرینیټي وایي ټرینیټي عقیده تثلیث د دریوالي عقیده چې ده دا د دیو عقیده ده د دې اوسني عیسایان که کیتولیک چرچ دی او پروټسټنټ چرچ دی او چرچ اف انګلینډ د دې دریو واړو دا عقیده ده چې خدایان درې دي یو پادر دی یو د سن دی زوی دی اول د هولي سپیرټ روح القدس دی دا یو ګرانه عقیده ده خو د علامه احمد دیدات چې دا ډاکټر ذاکر نایک استاد دی د هغه یو کتاب دی جوډیزم او کرسچینټي او اسلام په هغې کې ویلي چې د دې عقیدې مطلب د دیو په نس دا دی چې د پادر نه مراد الله دی الله دا هر څه پیدا کړلي او بس مسلمانان یې کم د خدای وایي حقې ته موږ پادر وایو خان والګه پادر وته ولې وي خدای وته ول نه وای پادر وته ځکه وایو چې څنګه دا پادر چې دی پلار دا په بچي مهربان دی نو داسې دا خدای هم به مخلوقاتو مهربان او دویم ته د دې وجې نه پادر وایو چې دا بچی چې به د پیدایش کې پلار ته محتاج دی نو دا مخلوقات هم به د پیدایش او په وجود کې الله ته محتاج دی نو د دې ځای پورې خدا خبره ټیک کړي صرف ورته پادر وایو موږ ورته الله وایو نو دا یوه مسله شو دویمه مسله دا ده چې د سن زوی وایي دا هم خدای دی د سن او د زوی مقصد دا دی چې دا د الله تعالی یو صفت دی دا موږ چې ورته زوی وایو چې هغه د الله تعالی کلام دی د الله تعالی کلام دغه د مونږ د سن وایو دا د الله تعالی کلام چې دی نو دا مجسم شوی دی جسم یې اختیار کړی دی او یسوع او عیسی دي جوړ شوی دغه د مونږ زوی وایو لکه جبرئیل علیه السلام راغی و دا الله تعالی حکم وکړو د مریم دی رحم ته کن و کلمه د کن باندې عیسی علیه السلام پیدا شوی نو دی وی دا د الله کلام چې دی دا کلمه د کن د دې نه جسم جوړ شوی دی مجسم شوی دی نو حقې ته مونږ د سن وایو زوی د الله تعالی یو صفت دی کلام او د هغې نه عیسی علیه السلام جوړ شوی دا دویمه عقیده ده
او درېمه عقیده چې د روح القدس دی د هولي سپیرټ د دې څه مقصد دی وای دا خدای چې دی او د خدای دا صفت د دې یو بل صفت دی چې هغه د حیات او محبت وي عقیده چې دی روح القدس وایي او د هغې په ذریعه باندې دا خدای د خپل زوی سره محبت کوي او دا زوی د خپل پلار سره دغه د روح القدس وایي دې ته د تثلیث عقیده وایي نو دی وایي خدایان درې دي یو پادر دی چې خدای ورته وایي یو سن دی چې زوی دی او د عیسی علیه السلام شکل یې اختیار کړی او درېم روح القدس دی د دې خدای حیات دی او یو صفت دی د حیات او د محبت دا درې دي لیکن په اصل کې یو دی ایک میں تین او تین میں ایک 3 in 1 لکه دا نور چې دی دا یو شی دی او په منځ کې پکې چې ګورئ نو یو د دې شعاګانې دي یو د دې حرارت دی او بل د دې نور دا ککوړ دی نو نور یو دی او شیزونه درې دي دغه شان خدای یو هم دی او درې دي بس دا د دیو د تثلیث او د ټرینیټي عقیده او د اوسه پورې زوتې رازوتې په دې کې باغې باندې رد دی لقد كفر الذين قالوا ان الله بشك الله چې ثالث ثلاثه دا دریم دی په دریو کې یو پادر دی او سن دی او د هولي سپیرټ وما من اله رد په دې باندې نشته هیڅوک اله بندګۍ لایق نشته الا اله واحد ملغه والله وإن لم ينتهوا وقديو من نشو جديد عقيدين تسليسنا جديد ترينيتي عقيدينا أما يقولون شديد واي لا يمسن الذين كفروا خامخ وبرسي عن كسان دا كفروا كافراني منهم شديو دي عذاب أليم عذاب دردناك هنا بعقيدك بعقيدك وري الله تعالى دا چا سره مصالحت نکي عقيده دي ټیک چې عيسى عليه السلام سوق دی او سوق دی او باخره کې دعوت ته ابلا يتوبون الى الله دی ولي نګرځي الله ته بزړه باندې دي خبرونه ويستغفرونه د الله نه بخنه ولا واړه دي وسول او الله غفور رحیم دې عقیدینه توبه وباسه دا د سې خدایان درې دي دا چې غلطي خبرې مکو لقد اخذنا بداقيق اغسطنا من ميثاقك لقوا بني اسرائيل لبني اسرائيلنا وارسلنا اليهم رسلا اوليهم بديو تهدير پیغمبران دغه وعدي ليدهاني لفارا كلما هركل جاءهم چراغ دیو رسول یو پیغمبر بما احکام سر لا تهوى انفسهم لنخخ ولا نفسون دیو فريقا كذبوا يدلي لپیغمبران تادیو نسبت دروغو وفريقا يقتلون ويدلا لپیغمبران دیو وجلا وحسبوا وديو گمان وکو الا تكون فتنة جنبي بديو بان عذاب الله وعمون دیو وړاندې شو د حق اورېدلونه د حق لیدلونه وسموا او کاڼه شو د حق اورېدلونه ثم تاب الله عليهم يا الله راو ګرځېدو په دیو باندې بل پیغمبر ورولېږو ثم عموا وسموا بیا دیو وړاندې شو وسموا او بیا کاڼه شو د حق اورېدلونه كثير منهم دير كسان دیونا والله والله چې بصير لدنکې بما يعملون عمل چې دوی کوي لقد كفر الذين بتحقيق كفر کړه دي هغه کسانو قالوا چې وایي ان الله بشک الله چې هو المسيح ابن مريم دا دغه مسیح زوی د مریم دی عیسی زوی د مریم دی عیسی متو یو مسیح وقال المسيح أويل عيسى عليه السلام يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم لا عبادته كي ما ربم دي أساس ربم دي ما عبادت مكوي إنه يقينا شان هذا من يشرك بالله أغسوج شريك وجودك بالله لا الله سرا فقد حرم الله بتاقيس حرام كده الله تعالى يعني بن كده الله تعالى عليه الجنة باغمان الجنة ومأواه النار وتكانا دور دے وما للظالمين من انصار ونشتر الظالمان لپاره هیڅوک د مددګارانو لقد كفر الذين بتحقيق كفر کړه دي هغه کسانو قالو شوای ان الله بشک الله چې ثالث ثلاثه دریم دې پدریو کې
وما من إله أو نشتره السوق لا يقدمن دقي إلا إله واحد مگر الله دي لا يقدمن دقي يودي وإن لم ينتهوا قدوا من نشود عما داغسن يقولون شديو كما خبركي ليمسن الذين خامخا وبرسيك آكسان دا كفروا جكافران منهم شديو دي عذاب أليم درداك عذاب وتورسيك أفلا يتوبون غايدي توبا وباسيك وراقر زنا بزر باندي إلى الله الله تو يستغفرونه ودا الله نبخنا نوارد دي غلط عقبينا والله الله شري غفور دير زياد بخون غير رحيم وهميش مهربان